بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره د افسوس خبره ده چې دی جدید دور کې زندګۍ تیرولې په باوجود د مو علاقې کې هغه شونه چې هغه د مو بنیادي ضروریاتو کې راځي هغه هم ته اویلیبل نه دي. هغه نه یو شی زره خانم بجلی د بجلی کومه مسله ده هغه د ورځ په ورځ پیچیده کیږي، یعنې ورځ په ورځ د هغه سنګینه کیږي. هغه علاقې چې هغه هغوی ته مخکې ورځې کې 12 یا 14 غنټې بجلی ملوېدله، هغوی علاقو ته نن سبا وخت کې 4 یا 5 غنټې بجلی 24 غنټو کې ملاویږي. یا هغه علاقې چې هغوی ته په ورځې کې 7 یا 8 غنټې بجلی ملوېدله، هغوی ته نن سبا وخت کې زیات نه زیات 1 غنټه یا 2 غنټې بجلی ملیږي. هغه علاقې چې هلته به 24 غنټو کې 4 غنټې بجلی وه، هغوی علاقو کې نن سبا 20 منټه بجلی هم نشته. د مو په راجنور سټي چې هلته اکثر دکانداران یا خلک بیل ویر کوي میاشتې په میاشتې، د هغوی دا حق جوړیږي چې دوی ته بجلی ورپرېږدي. لکه درزیان دي، نوره داسې کسان دي چې روزګار والا خلک دي چې هغوی ته د بجلی زیات ضرورت دی، خو هغوی نه بیل خلي هغه په باوجود هغوی ته بجلی نه میلاویږي. که زه د خپلې علاقې د لکمنخیلو خبره وکړم نو هغه کې تقریبا مو اول د 7 ورځې د مو بجلی ورکه وه، خو چې کله 7 ورځې نه بعد شروع شوله هغه یا نیمه غنټه راشي یا 1 غنټه راشي، هغه نه بعد بجلی ورکه وي. ډیره د افسوس خبره ده چې مو حکومت یا د مو ریاست مو ته هغه بنیادي ضرورت چې هغه د نه مخکې مو بار بار وینا کړې ده هغه مو ته نه راکوي. او دا ایبه مسله وه د بجلی والا هغه لږه لږه چلیدله، هغه یې هسې ورکه شوه. انټرنیټ، ګیس یا اوبه دا شیان د نه مخکې حکومت یا ریاست مو ته ډیره کړي، د هغه نه یې مو ماړه کړي وو، خو د بجلی کومه مسله وه یا بجلی کوم ضرورت دی هغه نه یې مو هغه نه زیات ماړه کړو. نو د مو مشرانو د مو ذمه دار خلکو دا ذمه داري جوړیږي چې دوی څه د یو څو خبرې وکړي او دا کومه بریک ډاون دی یا کومه لوډ شیډینګ دی بار ورځ په ورځ د دې د ته نه پوښتنه وکړي. یعنې که بیل مسله وي نو بیل خو د په راجنور کې ټول بیر کوي، خو که بیل مسله نه وي بیا د مو خو دا دوره حق جوړیږي چې مو ته بجلی ورپرېږدي ورځې کې 10 غنټې یا 8 غنټې. خو دلته ځینو علاقې یا کلي داسې دي چې هلته نمبرې دي، یوه ورځ یوه قوم نمبر، دویم ورځې د بل قوم، خو هغو نمبرو کې هغوی ته 2 غنټې بجلی هم نه میلیږي. دا ډیره د افسوس خبره ده چې مو ریاست دغو بنیادي ضرورتو نه بالکل نامحروم کړي وو. او د مو پی ټي آی حکومت چې دوی ډیرې دعوې کولې چې موږ به داسې ښه داسې ښه تقریبا 8 کلونه د دې صوبې کې د دوی حکومت دی، تر اوسه پورې داسې څه مو ته نظر کې نه دی راغلي چې هغه نه عوام یا خلک خوشحال شوي. پاټ انضمام نه بعد مو خوشحال وو، بلکې څومره د پاټ اولاد دي ټول خوشحال وه چې یعنې مو ته به کوم رایټس دي، بیسیک رایټس دي هغه به مو ته میلاو شي. خو افسوس سره رایټ و هغه نه مخکې هم خو اوس یې هغه پاټه والا محروم کړي دي. خو بیا پاټه کې هغه ایجنسۍ چې هغوی ته یو ضلعي درجه ورکړې دی هغوی کې ځینې شیان ښه دي، بس که بجلی دی، ځینو کې انټرنیټ شته یا ګیس پکې شته، خو د مو کومه ضلع دی دې کې نه بجلی شته، دې کې نه انټرنیټ شته، نور یا ډېرو شیانو کمی دی وکې. نو حکومت وخت ته دا التجا لرو چې په دغو شیانو د نوټس واخیستلی شي او د خلکو یا د عوام کوم ضروریات دي دا د پکار دی یا کوم مشکلات دي دا د پکار دی حل